السلام علیکم عزتمنو. په بانکونو کې همداسې کار سره عام کیږي او بیا تېنه ریکارډینګ باقاعده شوی دی. د بانک منیجر د یوې جینۍ پوناټو ته ګوتې وویلې. نورې ورسره څه کار کړی عزتمنو، زموږ دا ویډیو د ساعت تر اخره پورې وګورئ، تاسو ته به پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ مهرباني وکړئ زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ. ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو، د بانک منیجر د بې شرمۍ خط ټول پار کړی دی چې دا دغه شانتې د یوې ښځې سره په دننه کمره کې ځان نه دغه غلط کار کولو کیمرې راونیولو او هغه کیمرې بیا ټولې دنیا ته شو کړلو چې دا وګورئ په بانکونو کې او په اسپتالونو کې داسې بې شرمۍ کارونه کېږي. عزتمن، تاسو سره موږ ډېر ټلۍ اسپتال والا ویډیوګان هم شیر کړي دي، تاسو په دې چینل کې کتلی شئ. دغه شانتې چې دا چینل څنګه بې شرمۍ کارونه کوي، دغه شانتې بې شرمۍ کارونه ډاکټران هم شروع کړي دي. زموږ چې دی ټول ډاکټران زموږ نه یادو، ټول ډاکټران ویل چې داسې نه دي، ډېر نیکعمله ډاکټران هم پکې شته، خو داسې بې شرمه او بې ضمیره ډاکټران درته یادو چې کوم چې د جنکو یعنې د خلکو د غریبۍ نه وړاندې پیدا اخلي. ولې چې خلک نوکري کوي نو د ډېرې غریبۍ نه کوي او ډېرې عاجزۍ نه کوي، په دغه نیت کوي چې یعنې ځان نه خېټله یو نوړی رزق پیدا کړي، خلک یې نه پرېږدي او خلکو سره په دغه چل باندې بیا دغه غلط کار کوي. نن د سازه دغه شانتې د دې منیجر یعنې د په بانک کې منیجر دی او دا جینۍ سره یعنې غلط کار کوو چې کیمرې تېنه ریکارډینګ کړی دی او باقاعده د کیمرې نه بیا شیر شوی دی. ځکه عزتمنو دا جینۍ د منیجر ته محتاجه وه او څه پیسې تېنه غوښتلې، خو منیجر ورته ویلې زه تا ته پیسې درکوم خو ته به زما کار کوې. خو دی ورته ویلې چې ځکه عزتمنو چې دا جینۍ په دغه بانک کې یوه نوکره وه چې خلکو ته به یې مخې ته چای کېښودلو او صفایانې به یې کولې. دې اصل کې په کچن کې کار و چې ده ته یې مخې ته چای ایښې ده، د ده ورته نیت خراب شوی دی، د ده کې دغه جینۍ ورته نیت خراب شوی چې د دې نه مخکې ورته څه نه ویلي. دې جینۍ چې تېنه کله پیسې وغوښتلې نو دې منیجر ورته بیا نیت خراب کړلو، ویلې چې هسې دا اوس ماته محتاجه ده او دا و چاته څه نشي ویلی. عزتمنو، هغه جینۍ په خوله باندې غږ هم ونه خو الله جل جلاله یې چې شرموي نو هغه د کیمرې د وجې نه وشرمېدل. باقاعده تېنه د کیمرې ریکارډینګ شوی دی، هغه بیا خلکو فیسبوک ته ورکړي دي، یوټیوب ته ورکړي دي، دا د خلکو شیر کړي دي. الله تعالی دې داسې خلک نوس نابود کړي چې په دې عزت ته لاس اچوي. عزتمنه، حتما خپل لاندې په کامنټ کې شریکه کړئ او زموږ نننۍ معلومات د دې پورې د نوي معلومات لپاره د سره زموږ عمده چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ. ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.